محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. درومي جمعه سمونغنن دا حج او دا عمره مکه مکرمه متعلق خبره شروع کړې وه او نن جمعه کې انشاءالله د حج متعلق بیان درته کوم چې یو سړی به حج یا عمره په کومه طریقه په اسانه کوي. روزه د حج دی او انشاءالله چې کوم مسلمانانو د حج داخلي کړي دي نو 23 تاریخ نه غالبا د حج متعلق سفر شروع کیږي. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي چې د الله د رضا لپاره په مسلمانانو باندې حج فرض دی. هغه مسلمان چې مکه مکرمه ته بیت الله مبارک ته د تلو د سفر خرچه لري او چې کوم مسلمان سره دومره پیسې نه کې دی په بیت الله خواله لاړ شي یا دومره جاگیر یا دومره دولت نه لري نو په هغه بیا حج فرض نه دی. ورپسې الله فرمایي چې زوره نه ورکوي. که یو سړي له الله دولت ورکړ پیسې ورکړې او دی بیا هم حج له لاړ او د الله د دغه نعمت ناشکري وکړه نو الله وایي زما هېڅ ضرورت دی بندګانو ته نشته. لکه یو پلار یا یو مشر خپل کشر ته وایي دا کار وکړه که نه کوې زه مړه زما درته ساجت دی زوره نه غوندې ورکوي د خفګان الفاظ. ومن کفره ما خو مال درکه روغ صحت مې درکه اوزګار وخت مې دله درکه او ته سره د دې زما د دې نعمتونو قدر نه کوې فإن الله غني عن العالمین. ته خو څه کوې چې ټول مخلوق ته مجت نشته څه مه خوښئ کوی کور به. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو چې په چا حج فرض دی او د حج ونه کو زما په هېڅ پروا نشته د قیامت په ورځ که د یهودیانو ډله کې پاسي او که د عیسایانو ډله کې پاسي که د یهودو ډلې خوښوي که د عیسای ولې د مسلمانۍ طریقه د خوښه نه کړه زما په وینا دا عمل ونه کړه دغه لویه ورځ د قیامت کې به د نبي علیه السلام د چترۍ لاندې نه دی بیا د هغه ډله کې به ني فرشتې به یې نیسي د مټه چې ځای تاسو خو د پیغمبر علیه السلام په لاره د ده په وینا عمل نه دی کړی دغه یهودیان دي او دغه عیسایان دي کومه ډله چې م خوښوي هغې کې ننوځي. حج یو مسلمان باندې فرض شي او دې کله داخله وکړي د حج نو د ده لپاره یو څو څیزونه دي څه خو فرض دي واجب دي او څه څیزونه داسې دي چې هغه د آدابو او د مستحبو په شکل کې دي. فرض واجب نه دي مستحب دي. لکه دله پکار دي چې دی خو لاول د الله ذوالجلال په حضور کې د الله د رضا نیت وکړي داخله وکړي یا د داخلې نه پس یا د سفر د شروع کېدو نه مخکې دا نیت وکړي چې زما دا څومره سفر دی دا د الله د رضا دپاره کوم بل نیت مې نشته. دا نیت مې نشته چې ما ته د خلک حاجي ووایي دا نیت مې نشته چې هلته سیل وکړم دا نیت مې نشته چې هلته به لاړ شم تجارت به وکړم دکانداري به وکړم. یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې د مخې تیر شو د حوالې تاسو ته ښیمه د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی هغه الفاظ یې درته ورو دا ډېره ضروري خبره ده ځکه بعضې خلک په دې نیت رواني چې خلک وایي چې ما ته پلان کې حاجي صاحب شو
ما ډیر حجونه وکړل ما ډیر وکړل. دا د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی د نبی علیہ السلام نه. او کنز العمال د حدیث یو کتاب دی غم لیکلی دی او دیلمی نام د حدیث یو کتاب دی، دواړو کې دا حدیث موجود دی. الفاظ داسې دي یأتی علی الناس زمان، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي په خلکو یو زمانه راشي. تیرا څخه پیغمبر یقینا چې د خلی مبارک نه کم الفاظ اوتی دي رښتیا، کومه پیشنګویی چې ورکړې دا هغه درسته ثابته شوې ده د الله پیغمبر دی. او قرآن حکیم کې الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دې د خپلو خواهشاتو نه ولې خبرې نه کوي. خلی مبارک نه چې کومه خبره وزي هغه د الله د طرف نه وحی وي. ويأتي على الناس زمان، په دې خلکو یو دور راشي، یو زمانه به راشي. يحج اغنیاء الناس للنزاهه، مالدار خلق به حج لذي خود سیل په نیت. مکه مکرمه وینم، مدینه شریفه وینم، جده وینم، بازارونو کې وګرځم، سوداګانې پکې راوړم، چکر ولګوم، خلکو ته وایم بیت الله شریف داسې و، جومات یې داسې و، مکه داسې وه. دا د سیل نیت پکوي. یحج اغنیاء الناس للنزاهه، مالدار خلق به د سیر و تفریح او د زړه دغه دنیاوي چې سړی مري ته ځي یا پېښور ته ځي یا لاهور ته ځي، زړه مې لږ خوشحاله شي او سیل وکړم په دې نیت به ځي. واوساطهم للتجاره، درمیانه خلک چې ډېر مالدار هم دي ډېر غریبان هم دي، هغوی به د تجارت په نیت ځي. لال به شمل ته به مزدوري مو کوم، حج به هم پکې وکړو. لال به شمل ته کې به لږه غوندې دکانداري مو کوم، ځان سره سامان به یوسم یا به راوړم د ګټې په خیال. وفقراءهم للمسأله، او فقیران او غریبانان به سوال لذي. واقعي هلته چې وګورئ خصوصا د نایجیریا او د سودان د افریقې کې دا کوم غریب خلک دی، ځای په ځای په لارو کوڅو کې ناستې سوالونه کوي. بلکې ما اورېدلي دي چې بعضې خلک په وطن کې دا ګوډ او شل ګوري او پیسې ولا د حج یا د عمرې لپاره داخلوي، دې لپاره چې په مکه شریفه کې پې سوالونه وکړي. هلته ناست دي په حرم کې بعضې خلک چا د قصد میانۍ شلولي، چا د قصد کمیس او صادر شلولي، هغه خلکو ته ښایي دې لپاره چې د خلکو نه سوال وکړي. د عرفات په میدان کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو سړی وله راغی او سوال یې ترې وکړو، هغه دوره راوچته کړه او دا سټ یې پرې ووو. وی په دې ښار کې او په دې میدان کې د الله نه ما سوا د بنده نه بیا سوال کوي؟ دلته خو بادشاه راځي د الله نه سوال کوي، دلته خو امیر او غنی راځي، کم چې د دنیا په مال باندې په دنیا کې روښانه دي، هغه خلک دلته راځي الله نه سوال کوي. نو ته په داسې وطن کې او په داسې ځای کې بېوقوفه د الله نه پرېږدې او بنده نه سوال کوي، هغه بنده چې دلته الله له سوال نه راغلی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وفقراءهم للمسأله، چې کوم غریبانان او فقیران خلک دي سوال نه به راځي، پیسې وګټم، خلکو نه وغواړم. وقراءهم للسمعة والرياء، چې کوم قاریان دي عالمان دي هغوی به دې راځي چې د خلکو ته وښیم چې ما دا حج وکړه، ریا دپاره به راځي. څلور قسمه خلک د دواړو جهانو مبارک سردار موږ ته ښودلی دي. اوس نه به د سیل نیت کوي، دا یاد وساتئ رونو. د مکې مکرمې ښار الله په داسې انداز جوړ کړی دی چې د سیل نوم ته یې لاره کړی دی، او بیا هم خلک به د سیل نیت کوي. سیل نه خلک هغه ځای لري چې کوم ځای اوبه ابشارونه یې هلته نشته. سیل نه خلک هغه ځای لري چې کوم ځای کې ونې ځنګلونه یې هلته نشته. سیل نه خلک هغه ځای لري چې کوم ځای ښایسته چمنونه یې هلته نشته. مزل یې سخت دی، عبادت یې سخت دی، ګرځېدل پکې سخت دي، لوړې جوړې دي. دې لپاره الله را دغه ځای انتخاب کړی دی. ولې شام کې الله بیت الله نشو پیدا کولی؟ خسته خسته خو طائف سره نږدې علاقه ده، مزېداره د دنیا ډوله ځمکه، هلته یې خپل کور نشو جوړولی. په دنیا کې الله سره ځي، دغه ځای ورته الله خسته کولی نشو. دې لپاره الله په دغه غرونو کې په دغه ځای کې د بیت الله انتخاب کړی دی چې د چا په زړه کې د سیل نیت را نه شي، د سیل نوم پکې نشته. او بیا هم یو سړی د سیل نیت کې دا کمقل شو. یا یو سړی سوال لذي، الله بنده دلته کې 1,00,000 روپۍ لګیا دی چې دلته سوال وکړم، په دې لږ دلته تجارت شروع کړه. یا ته ریال لذي 1,00,000 روپۍ مفت دې ډنډ ته وغورځولې،
دې لپاره نه چې خلک ما ته حاجي وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویي ورکړې ده چې څوک حج ته ځي لاول خو به نیت درست کړي. که داسې قسمه نیت راغلی وي الله ته به توبه وباسي، کتابونه لیکي، وبژاړي الله ته. الله شیطان خو ما ته بالکل وسوسې اچوي، دا وسوسې راځي خو دا اختیار زما نه بار خبره ده. خو زه په خپل اختیار کې چې دا پیسې لګوم، بچي پرېږدم، ښځه پرېږدم، وطن پرېږدم او مشکل سفر کوم، هېڅ پته په سفر کې نه لګي د ژوند او د مرګ. الله دې لپاره چې ته رانه راضي شي. ګورې ستا کور لزم، ګناه مې دلته کړې ده چې دې راته هلته وبخې، دې لزم. ستا بیت الله لزم دې لپاره لکه یو سړی چې مور یا پلار ته ورنږدې کېږي د یو سکون محسوسوي، خفی او دې پلار ته ورترغاړه او دې مور ته دې غېږ کې ورپرېوځي چې بېبې ما وبخه، بابا ما نه غلطي شوي ما وبخه. نو دې یو د زړه اطمینان محسوس کړي او سکون محسوس کړي. هغه پلار او مور ورته د خوشحالۍ نه وجاړي، خفه پلار او مور. الله خو سخي بادشاه دی، دا نیت مه کوې چې دې له درځم، دې ګن کې اوسېدلې یم، ګناه مې کړې ده پروردګاره، ستا دې کور له درځم، درته تاویږم، درته د کفن 2 څادر اچو، خیرن درته تاویږم، خیچن درته تاویږم. الله پاکه چې ته رانه ګورې راضي شي. غرض مې دا دی ته راته ګناه وبخې. ځکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چا چې حج وکړ او هلته کې د ګناه څه خبرې ونه کړې، جنګ او جګړه ونه کړله او دې واپس خپل کور ته راغی، رجع کیوم ولدته امه، داسې به د ګناه نه پاک راشي لکه د مور نه پیدا چې انسان د ګناه نه پاک. نو لومبې به دې د خپل نیت تصحیح به وکړي، نیت به خالص د الله د رضا دپاره کړي. یو شو. دویم به چې دې د کور نه توبه به وباسي، ولې ګناه کړې ده، انسان په ګناه کې ککړ دی. یا الله کستا کم حق زما په غاړه پورې دی، الله معافي غواړم، بیا به نه کوم، ما ته خپل حقونه وبخه. او کستا د بندګانو کم حقونه دي اخلاصوم ګرځي به، که د چا په قرض پورې دی ورته دې اخلاص کړي. او که ټیم دې غواړي ټیم دې ولیکي، بچو سره د کاغذ پرېږدي چې د فلانکي په ما دا قرض دی، زه ورغلم خو ما له نیټه راکړه، خدا نه خواسته که مړ شم نو چې دا قرض ورته خلاص کړې. اکه غواړي ولا ورکه، د چا در باندې کم حق دی یا ورکه، که دې وس کې نه معافي دې غواړه، که داسې حق دې په غاړه پورې چې د هغې سړی درته نه دی معلوم. که فلانکي وخت کې خو فلان کوچ کې تلم کری مې هېره شو، د کلندر نه مې هېره شو، زما نه مې هېره شو. اوس خو فلان کوچ نه پېژنم چې هغه د چا دی او څوک وی. داسې بل حق دی چې تا ته هغه حق غوښتونکي نه معلوم، نو شریعت دې کې هغه پیسې به راوالې، خیرات به کې او ثواب به هغه چا ته وبخې چې د چا در باندې پورې دی. الله ما ته سړی نه دی معلوم، تا ته معلوم دی. د دې پیسو ثواب ځان له به ثواب نه کې، د دې پیسو ثواب د هغه سړي په عملنامه کې ور واچوې چې چا په ما دا پیسې. لږ استغفار به ورسره ووایې، د بنده حق به خلاص کې. ګورې ډېر خلک دلته پردې حق به پورې وي، هغه حق نه ورکوي او روان دی حج لا، حج لازم، عمرې لازم. د الله بنده له دوکاندار پیسې دي لاول دا خلاصې کړه، هغې باندې دومره ثواب نه کېږي لکه پردي حق چې کم د غاړې نه نیولې کېږي او دریاب ته غورځولې کېږي، د اور دریاب ته. لاول غاړه خلاصه کړه، پردي حق ورکه، د دوکاندار قرضه دې خلاصه کړه، د بل مسلمان در باندې پیسې دې هغه خلاصې کړه، د چا در سره حق هغه حق به ورکې. توبه به وباسې رب العالمین ته، هله به د حج سفر شروع کړې. لوی سفر دی، د الله د رضا سفر دی. نو یو به توبه وباسې. مور او پلار نه به اجازت وغواړئ، مور او پلار نه. شریعت لیکي که چېرته مور او پلار د ستا خدمت ته محتاج دی، بل څوک یې بغیر ستا نه د خدمت نه، بیا مزه بیا د هغوی خدمت وکړه، خیر دی. که هغه جوړ شو یا وفات شو وروسته به حج له لاړ شي. او که بالفرض ستا خدمت ته هغوی محتاج نه د خدمت بل څوک وي، خیر دی، بیا درته اجازت شته. که فرضي حج وي نو اجازت درته شته تلی شي، او که نفلي حج وي نو بیا هم ته اجازت وغواړه، بیا د هغوی د اجازت نه مده. دارنګې بچي دي ښځه دې ده، هغوی ته د کور خرچه ګورې پرېږده، څلوېښت ورځې پس ته واپس کېږي. هسې نه چې هغوی دغسې پرېږدي او زه حج کوم. ما سره اوس مطاف کې یو سړی زمونږ د دې علاقې میلاو شو، ما ته یې فریاد وکړ، مولانا صاحب په قرضو راغلي، عمرې ته تللي، مقصد دې څه دی؟ پاتې کېږم دلته حج ته، پیسې مې قرض کړي دي، اوس هم را باندې قرض پورې دي، او قرض پیسې راته را باندې پورې دي. الله بنده مړی چې ته راتلې نو د قرضو څه ضرورت و؟ یاره بس د خدای دې کور ته مې ډېره لګېده.
وی صرف 10,000 روپۍ را سره خپلې وې جمع کړې مې باقي ټولې قرض کړې دي بچو سره څه کې مزوي خدای دې مل شي هلته ما وی د ثواب په ځای د غټه ګناه ګټلې ده څه پته لګي دا چانه چې د قرضې کړي دي که ته مړ شوې او هغې ته نه بخي نو دا خو ستا نفل عمره ده نفل طواف دی نفل حج دی دومره به د دې ثواب ونه ګټې لکه اخوا چې څومره عذاب وګټې بچي به یې څه کوي ښځه به یې پردي کور کې خدمت کوي لوڼه به یې پېغلې پردي کورونو کې خدمت کوي دا جایز دي فهم کوي ورونو ګورئ زړه خو د هر مسلمان کېږي داسې به کوم مسلمان چې د هغه د الله کور ته او د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې دیدار ته زړه نشي چې پیسې د سړي در باندې فرض دی پیسې در سره ني قرضونه مه کوه او چې د سره وي نو دومره پیسه چې ستا بچو ته او ښځې ته د نفقې لپاره پرېږدي چې هغې سوالونه ونه کړي پردو کورونو کې ستا بچي او ستا ماشومان یې وروڼه خدمت ونه کړي دومره ورته پرېږده چې د هغې پې ستا د راتلو پورې ګزاره وشي ګزره اوقات ته پې وشي ښځې نه به م اجازت وغواړئ بعضې داسې قسمه حالات وي چې هغې کې ته خپل ماشومان یې لوڼه او خپله ښځه پرېښودی هم نه شي چې د هغوی هم ته مناسب بندوبست وکړې نو د دې څیزونو به هم ته پابندي وساتې د هغې نه علاوه شریعت لیکي چې ځان له به ښه ملګری وګورئ ګورئ د سفر داسې ملګری وګوره چې هغه عالم وي چل درته وښایي ډېر خلک حج له لاړ شي واپس راشي چې ځي زمړه خو چې چا سکول نه به زم کوم که نه بوډا بابی زمونږ هلته کې باباجي اوس خو دلته دی میرې زمونږه خو هغه چې ته په حج کې بوډا سړی ولید که نه د کار به نو هغه به مرګ لی رالېږلی دی مرګ له ظاهره زامن راولېږه که واپس راغی نو پلار ته به هم خلک کجي ووایي او که رانغی نو خلاص خو به شوتې که نه داسې په کونټه یا په ګرځېدو په چل بلکل نه پوهېږي په مینا کې یو بوډا بابا و سوراب احمد حاجي صاحب را سره و غریب د کار نو د سره مې وکړه مې لاړ شه شیطانان پې وله سخته ګرمي وه هغه کال باندې حج چې و نو هغه په 18 جون باندې و چې هغه بوته څنګه او شیطانانو ته مخامخ که غریب نه شي ویشتی واپس راغی چې واپس راغی نو حاجي صاحب ته مې څه چلې وکړه ما ته ویل موږ دې داسې په ګرمۍ کې پې برباد کړو وایي هغه مې ونه کړل نو ما ولې وایي ښه مې بوته کاڼي مې په لاس کې ورکړل او هلته کې مې وایي چې اوهو رش دی وګورئ بس مړ شوم یا بابا خواله مې راوستې دا کاڼي دله یو یو زه در کوم په دې لاس کې وایي غونډې وغورځول چې قبله یې قبول دي کې او که نه قبله یې نه دي قبول زه څه دپاره حج ده زمونږ د علاقې یو سړی د نوم یې نالم کوي واغې ټولې پېژنې نوم نالم اوس مړ دی خدای دې وبخي حج نه چې راغې زه ولې مبارکۍ له لاړم چې لاړم د حجر اسود د خپلولو هر سړی تمنا کوي چې د حجر اسود خپل کړم حالانکې د هغې خپلول مستحب دي څه فرض واجب نه دي که دې ښکل کړې ښه شو که دې ښکل نه کړ طواف دوران کې ښکلولو ته یې استلام وایي هسې ښکلول نه طواف دوران کې که دې ښکل نه هم کوم پروا نشته ګڼه ګوڼئ او رش زیاتی سړی نشي ښکلول نو هغه صفت یې خپل کو ما ته وایي چې مولانا صاحب ما خو حجر اسود داسې ښکل کړ چې داسې به تاسو مولیانو هم نه ښکل کړی مې حاجي صاحب ته تکړی مو خو کمزوري مضبوط یې ما ته نه موقع مې وله صحیح کړه موقع مې وله پیدا کړه مې هغه څنګه موږ هم دا موقع وښایه وایي چې خلک لاړل عرفات ته او مزدلفې ته بس زه ورغلم په حجر اسود نږدې نږدې طوافونه به مې کول هر ګوټ به مې ښکلاو او ځان مې ورپورې موږه داسې مې ښکل کړه چې داسې به تاسو هم نه ښکل کړی مې حاجي صاحب ولې مزدلفې عرفات ته نه تلې وایي په شلو ځنګلو کې مې څه کول زمونږ د کلي دی نومناله په شلو بیابانونو کې مې څه کول مې تا عرفات ته لا نه وایي نه بیا زه وروستو لاړم د حج د پس اختر نه وروستو مزدلفې ته مخکې تلې لا نه لم هلته مې څه کول خو د خدای کور نه تلې نو خو شلو ځنګلو دلته لږ دي څه مې حاجي صاحب حج دی ګورې بلکل نه دی شوی عرفات مخصوص وخت دی چې هغه وخت کې عرفات ته لا نړۍ هسې رالی حج دی ونه شو د مزدلفې خاص وخت دی چې لا نړۍ واجب دی په ذمه پاتې شو زه د هغې خو به د علاج څه بندوبست سړی وکړي خو د عرفات دی ګورې هېڅ علاج نه کېږي زه دا وایي تاسو هسې داسې وایه بس ما پیسې لګولې دی والله ته زما حال معلوم
سمارونو چل بس د کې ګور حجر اسود د خپل کوډر طوافونه د کول مستحب دی وکړل او چې عرفات ته په خپل خاص وخت لا نه حج بالکل نشو اثرات پیسې د ډب ته وګورځي غاړه دې خلاص نه شو نو ځان له مناسب د یو مرګري بندوبست کې داسې مرګري چې هغه عالم وي داسې مرګري چې هغه یو پټه جګړه ورسره ته نه کوي تاسو سره جګړه نه کوي خو مرګري ځان له وره که عالم مرګري دی چې د عالم نه ځان کوي چې د بس کوم په کومه طریقه وځو د الله دې کور له زمو واپس پر راځم کور نه چې وځي جناب په خوشاله به وځي زمون په وطن کې یو بل مصیبت دی دې هم جاړي او خزم ورته جاړي لونم ورته جاړي ته وایې ګنې بس اوس دې روان دی د جنگ او د جهاد معرکې له بس یې څوک وجني او یا الله اکبر زه حیران پدیم کراچۍ ته که څوک مزدورۍ لځي قسم دی که دې جاړي یې ښه جاړي سعودي ته هم که څوک مزدورۍ لځي یا دوبۍ ته د دنیا خلک ځي راځي نه خو دو جړل نو پسې ښځې وجړل د دنیا خلک په سفرونو یو خوا بل خوا دا انډیا ته ځي انګلینډ ته ځي امریکې ته ځي چا ونه جړل اکثر څوک کور ته هم رانشي ویزه ولګوي ټلیفونو کې زه لاړم په خپل کار پسې او حج نه چې ځي لویه غوغۍ څوک یو ځای جاړي او څوک بل ځای جاړي ولې مرګ له روان دي څه او زه خو وایم خوش قسمته وای هغه انسان چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ګاون کې دې څه وځي هغه کس به خوش قسمت یې چې هلته کې دفن شي ته بله خبره خو نه ده نو په جړانګ ولا به نوځي ګور په خوشحالۍ به ځي جاړي به نه به دې جاړي نه به ښځه جاړي نه به بچي دا خو معلومیږي دا چې ته د په اتلو خپې د الله کور ته دې خو دا معلومیږي لکه چې ته ځې او جاړې سترګو کې دې اوښکې راماځي لکه چې ته خپې دومره دې بچي خوښ دی او ښځه دې خوښه جدا کېدی ته نه شي بیا مه ځه که نه څوک په زور خو دې نه لېږي ښه په خوشحالۍ به دې د کور نه چې وځې بچي او ښځه هم پې کا چې دا د خوشحالۍ سفر دی کور نه چې دی بهتر دا دی چې په خپل کور کې 2 رکعته نفل وکړي د الله د شکریې یا که کور کې نه د محلې په جومات کې 2 رکعته نفل وکړه په لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعت کې سوره اخلاص قل هو الله احد لا اله الا هو دغه وخت کې الله تاسو جاړه یا الله د بچی پرېدم او دا کور پرېدم او ستا په یو لوی سفر روانم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د سفر یو دعا ده کاربه کې دی هغه وایي کاربه کې دی پښتو کې وایي بس پښتو کې دی وایا یا الله ما د سفر د مشکلاتونو سره الله دا سفر راته آسان کړي خدای د دې له لرېوالي راته رانږدې کړي الله زما په سفر کې مل شي او زما د ښځو د بچو دلته مل شي الله واپس مې په خوشحالۍ راوستلی دا د هغې دعا معنا ده چې واپس راشم چې زه په کور کې خوشحاله یم زما نه پس داسې کار نه پېښ چې زه راشم او زه خفه یم الله ماله د عبادت توفیق راکړي کومه دعا چې ته ویلی شي د الله نه د سفر د رسېدو د واپس د راتلو هغه دعا ولوله خپل خځې دپاره بچو دپاره رشته دارانو دپاره دعا وکړه ښه په خوشحالۍ بیا د کور نه روان شي او دې نه مخکې چې ته روانېږې د سفر ضروري سامان ځان سره برابر کړه چا نه تپوس وکړه چې زه په سفر ځم څه سامان پکار نن سبا چې سړی ځي د حج په سفر ځان له کم از کم 1 3 یا 4 جوړې برابر کړي که دا نوي وي دا ښه ده که نوي ني مستعمل هم ځان سره وړی شي زما خدا عادت تی مسلمانانو ته دا ویم چې 2 جامې جوړې پکې نوې لازمه دي اوسه که نوي 4 واړم اغوستلې وي انځلې وي پروا نشته ښه دا ده چې سړی 2 جوړې نوې یوسي یو په دې خیال چې زه هلته لاړ شم او حج نه فارغ شم د اختر ورځې نو زه به پاکه جامه واغوندم د اختر په ورځ باندې نوې جامې اغوستل که نوې نه نو سپینې پاکې جامې اغوستل دا مستحب دي چې د اختر په ورځ دا نوې جوړه واچو او دویم دا چې سړی مدینې منورې ته لاړ شي او د خپل آقا محبوب ملاقات کوي نو چې د ښکلې نوې جامه واچي ځکه یو سړی چې د خپل دوست ملاقات کوي دله پکار چې دی ولامبي ځان صفا کړي او خشته جامې واچوي ولې زما یو دوست دی هغه ماله راځي زه هغه لازم چې په خشتو جامو کې سره ملاقات وکړم نو د ښکلي پیغمبر نه خشته دوست بل کم دی د ښکلي آقا نه بهترین شخصیت او ښکلي محبوب بل کم دی عقیدم زمونږ دا ده د اهل سنت والجماعت چې د حضور پاک مبارک هغه سلام ته یو سړی ور مخامخ شي تا پیژني هم
ستا سلام هم اوري پیژنې دی نو چې دی پیژنې او سلام پې اچې نو نبي علیه السلام مبارک په خپله د صفایۍ اهمیت بیانوي چې صفایي د ایمان نیمه ده ځان صفا ساته ښکلې جامه نبي علیه السلام په خپله خوښه کړې ده یو صحابي سر یې ببر نبي علیه السلام مبارک ورله زورنه ورکړه وایي تا سره ګومن نشته چې سر پې ګومنځ کړې تا سره خوشبویي نشته چې خوشبویي پوره کړې که خپله خوشبویي در سره ني نو کور بیبي سره د تیل خوشبویي نشته چې هغه پورې کړې صفا جامه صفا ویښته ښکلې وجود دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به و شلېدلې جامې به وې خو خشته به وې صفا به وې ټوکړې به ورته لګېدلې وې خو مزېدارې به وې تعالی هم پکار دا دی چې د خپل حبیب محبوب ملاقات له دی نو یو جوړه نوې ځان سره وساته که دې وس کې کي که دې وس کې دې خیر لیدلې جامې یوسه یو به ځان سره یو بیګ واخلې د سرمنې که بیګ در سره ني د پلاستیک ګوتې یا د کپړې ګوتې هم تاله دا فایده درکوي یا د سفر نور ضروري سامان د سړي د سنت پرېکولو وغیره چې کوم سامان دی ځان سره واخله که دلته نه اخلې هلته میلاویږي یو چاکو ځان سره واخله جهاز کې پرېږدي څه پابندي نشته که دلته ني هلته میلاویږي یو ګولی ګونټ یا هغې سره ستن بکسوه ځان سره واله پکار به دي شي که دلته ني دا څیزونه هلته میلاویږي او یو دوه صادرونه سپین ناګنډلې ځان سره واخله یا که درې دې واخیستل لا ښه دي که یو خیرن شي یا پلیت شي نو سړی بل استعمال کړي عموما خلک دوه جوړې وړي یو جوړه استعمالوي او بله جوړه ځان سره وړي په دې خیال زه یاره که دا دوه صادرې مې چې ته پلیتې شوې یا بیا ما تر موقع لینځلو نه وه نو زه به د دې په ځای نورې دوه استعمال کړم نو څلور صادرونه یا دوه صادرونه یا درې صادر خو دا سپین مستحب دي که سپین نه وي نو بل رنګ هم ته استعمالولی شي خو سپین بهتر دي او ناګنډلې چې ګنډلې ني دا دوه صادر یا درې د احرام په خیال ځان سره واله یو میانۍ ځان سره واله چې ته به د احرامونه کلک کې په دې پېښور چوکیاتګار کې میلاویږي په کار کې سړی په خپله یا کچ چاله ورکړي ځکه هغې کې وړې غټې وي نو ځان له یو میانۍ واخله مضبوطه میانۍ کلکه چې د شلېدو یېرې ني ځان سره واخله یو جوړه چپل واخله به دې په کار راځي او چې یو ورځ مخکې به ته لاړ شې نیغه حاجي کیمپ ته تا ته به هغوی لیکلي چې حاجي کیمپ ته راشه نو هلته کې به د خپل پاسپورټ او هغې سره ټیکټ وغیره او که څه کرنسي نور څه سامان ماماني به د هغه ځای نه وصول کړې ښه په اطمینان که هلته پاتې کېږې هم او که واپس کور ته راځې بیا هم ټایم به یې راته ښولي چې فلانکي ټایم راشه ته به جهاد ته ځې ښه مسلمانانو نه رخصت واخله باید سړی پټ ځي نو پټه تللی ښه پټ تللی ښه خو چې دا کم ښکاره دي نو ښکاره تلل هم بهتر دي مسلمانان به درته دعا وکړي تاسو به ما پورې خاندئ او مسلمانان به تاسو ته دعا وکړي تاسو به هغوی ته دعا وکړئ خو به هر کیف چې دا ما باندې اکثر را بعضې ملګري سوال وکړي ته غږ ونه کړې او ته لاړ شې نو زه به ته یو لطیفه ووایم زمونږ په یو مرلو کې یو حاجي صاحب دی هغه به هر کال حج له ته او عمرې له به ته الله دې موږ هم هر کال د حج او د عمرې توفیق راکړي الله ته څه لرې نه ده مولانا سربلند خان صاحب د دې نوي کلي یو ډېر ښکلی عالم و وفات شوی دی ډېر بزرګ و ولی الله و زموږ باباجي دوست و نو هغه راغلی و زموږ باباجي مو سره وویل فلانکي حاجي صاحب تللی دی چې مبارکۍ له وله ورشو حاجي سینګ ورلو باباجي زموږ خبره کوله وایي ما ورته وایي چې لکه ګورې ته پټ لاړې او پټ رالې مونږ ته بیا ډوغل ونه کړه وایي سربلند خان مولوي صاحب وایي چې داسې کار دی مولوي صاحب د کونډې په واده څوک ډمامې نه وایي کله زه لومبۍ حاجي او یا لومبۍ عمرې نو مونږ به تې ګیله کوله یا د به ال نو دې به روزانه منډې وایي نو مونږ به روزانه دله را منډې وایو یوازې ځي یوازې دې راځي نو زه م وایم کله چا دویم او درېیم حج وي نو خیر دی که دې چا ته غږ هم ونه کړي د ریا په خیال نو خیر دی یا مسلمان له تکلیف نه ورکوي چې لومبۍ حج دی خپلو رشته دارانو ته دی ووایي ال دا څه بده نه ده او که راځي نو بیا دې هم رشته دارانو ته ال ووایي چې دې وله مخې له ورشي دا درته حدیث نه ثابتوم نبي کریم صلی الله علیه وسلم